السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په پنجاب کې یو سړی غلا کړی ده. غلا نه پس بیا په اعتکاف ناست شوی دی. یقینا مونږ په رمضان کې دا خبره کوو چې شیطانان تړل کېږي، شیطانان کېټ کېږي. حقیقت خبره هم ده، خو چې کله بیا شیطانان راخلاص شي ویله پته ولګي چې زموږ غیر موجودګۍ کې هم انسانان داسې شته دي چې زموږ غیر موجودګۍ کې هم هغوی داسې کارونه کړي دي چې یقینا ای به هم حیران شي. جي دا یو داسې انسان چې په مخ باندې غټه ګیره او د اعتکاف کې ناستو نه یو شپه مخکې د ټیلر دوکان یې وهلی دی. ټیلر دوکان یې تقریبا 12 جوړې پټې کړي دي او بیا په اعتکاف باندې ناست شوی دی. جي په اعتکاف چې ناست شوی دی دلته ټیلر دوکان نه غلا شوی دی. پولیس پکې انوالو شوی، پولیس ریپورټ شوی دی، پولیس چې انویسټیګیشن شروع کړی دی نو غل پسې جومات ته رسېدلی دي. جي جومات کې په اعتکاف باندې کم سړی چې کتلی دی د هغه غټه ګیره په اعتکاف ناست د الله پاک ذکر کې مشغول پولیس راوچت کړی د جومات نه. چې کله انویسټیګیشن کې پولیس انویسټیګیشن تاسو له معلومه ده پاکستان کې هر څنګه انویسټیګیشن کیږي. کې پی کې پولیس بیا انویسټیګیشن طریقې دي، مختلف طریقې دي. انویسټیګیشن دوران هغه خپل هر څه ویلي دي چې بالکل د غلا ما کړې ده، جوړې مې دي ځکه دي فلاني ځای کې جوړې پرتې دي، 12 جوړې مې پټې کړې دي. جي او بیا په اعتکاف باندې هم ناشوي. دا واقعي جي په پنجاب کې شوې ده. شکر الحمدلله پښتنو کې داسې واقعیت نه کیږي، خو بیا هم په پنجاب دی او د موږ د مسلمانانو ملک ته او د موږ په مسلمانانو کې داسې قسم واقع کیږي. نو دا تاسو په خپله سوچ وکئ چې کله دا واقعه توبه خدای توبه لکه شیطان له پته ولګي نو شیطان به م وایي چې یاره که زه یم او که نه یم دی داسې وایرس پکې ما پرېښي دي، که زه یم او که نه دی د ما کسر پوره کوي. جي بیا دا داسې قسم حالات نه چې غیر مسلمه خبر شي چې یو مسلمان دی او دا د هغوی د بلیسنګ منت دی، مطلب ای د رمضان میاشت له منت اف بلیسنګ وایي یا د بلیسنګ میاشت ورله وایي. نو یې به وایي چې ګوره دونه بختوره میاشت کې دی راغلی دی، دومره بختوره میاشت کې یو مسلمان چې کوم دی داسې غلط حرکت کوي، داسې کرتوت کوي چې د هغې په وجه باندې علاقه پاکستان څه کوي چې هغه ټول مذهب پې توبه خدای توبه نعوذ بالله چې هغه ټول هغه پې مسلماني پې بدنامېږي. جي ډېر افسوس خبره ده، پنجاب یو واقعه وه، ما به تاسو سره شریکه کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.